کوم خبرې شو کې کوم دا شو او بالکل دا اوس تاسو به خبرې کوم دا ټول ریکارډ کیږي. ها بسم الله خراجو سٹارټ موږ دې په کنټرول پینل پورې وایو چې کنټرول پینل بوایو خاجي کنټرول پینل څه ته ویل شي کنټرول پینل ګوره کنټرول پینل اصل کې زموږ چې کوم د هارډویر او د سافټویر باره کې موږ ته دا هغه باره کې سره کوي معلومات راکې یا معلومات دې راکې چې کنټرول پینل از د پارت اف وینډوز through which we can control hardware and software. لکه موږ هارډویر هم کنټرول کولای شو سره سره سافټویر هم کنټرول کولای شو. ټیک شو. What is control panel? Control panel is the part of Windows through which we can control the hardware and software. ٹھیک شو. لکه control panel څه کار کوي ته ګور start control panel. کنټرول اصل کې موږ د یو سیس کنټرول راوړو کنه. ٹھیک شو. نو دا څه کار کوي دا زمونږ وای د وینډو چې کوم دی یو حصہ ده کوم چې زمونږ هارډویر او سافټویر څه کوي کنټرول کوي. اوس به موږ د دې نه پس په دې باندې کار کوو. ٹھیک شو. او بیا څه وی چین and each control panel item is called applet. اصل کې چې کوم کنټرول پینل کولاو کو دا سه کنټرول پینل دې کې تاسو دا کمانډ ښکاری کنه. دې ته موږ زو تم چې ایکشن سنټر کمانډ یا موږ ته ایکشن سنټر اپلیټ ویلې شو. ٹھیک شو. دې ته موږ کمانډ وایو اپلیټ وایو جی. کنټرول پینل زموږ د کمپیوټر سافټویر او هارډویر څخه کوي کنټرول کوي. څنګه کنټرول کوي اوس په کار کوي. د کنټرول پینل کې چې څومره کمانډز دي نو دې ته اپلیټ وایي. اپلیټ لکه مثلا ایکشن سنټر شو پرسنلایز شو ډیټ اینڈ ټایم شو وغیرہ. خارازو start control panel تا کنټرول پینل باندې کلیک کړو ګورم سره په کنټرول پینل کې ډیر زیات کمانډونه دي. بعض اوقات اکثر تاسو دلته وګورئ ویو بای دلته راځو. بعض اوقات اکثر تاسو سره به کنټرول پینل چې کله تاسو وینډو انسټال کې په دې ډیزاین کې پتا سره راځي. روس आवाज درځي زما. ٹھیک شو. چې کله تاسو وینډو انسټال کړئ یا مثلا تاسو ته داس قسم سکرین براغلې وي نو اوس اکثر سن وی چې الته موږ سره ډیر زیات کمانډونه ښکاري دا او دلته اوس موږ سره نه ښکاري. نو تاسو دلته وګورئ ویو بای کیټګری ښکاري کنه. زه ته چې لارج آیکن نو تاسو په لارج آیکن باندې کلیک کړئ نو په دې کې چې څومره کمانډز دي یا اپلیټس دي هغه ټول تاسو سره شي راښکارا بشي. کچره تاسو وی چې ما سره واړه واړه ښکاري نو سمپل راځم سمال آیکن نو تاسو ګورئ او په تاسو سره واړه واړه ښکاري. خو خبره ده چې موږ لارج یوز کوو دی باندې بیا لیک خپوي. کلیر وای دا د دې نه مخکې لکه شانور اگزامپل کمپیوټر سره کار کوي. د دې کې درنه بیا وروسته کار کوي. کمپیوټر اصل کې زمونږه د ډرایوز یو څه یو لینک د سمپل په دې باندې چې څنګه کلیک کما دا وګورئ تاسو سره زموږ کې څومره په کمپیوټر کې ډرایوز دي یا څه موجود دي هغه ټول باره کې مختصر راکړي ما انفارمیشن راکړي معلومات راکړي. لکه تاسو ګورئ دا زما هارد ډیسک دی سی ډرایو ډی ډرایو اف ډرایو وغیرہ وغیرہ. ټیک شو. لکه د دې نه مونږه په دې کې وینډو موجوده ده تاسو ښکاري دي نشان ښکاري کنه. د دې مطلب دا دی چې په دې کې وینډو ده په دې کې زموږ خپل فایلز دي. ٹھیک شو. د نه علاوه دې کې زموږ خپل فایل دي دا زموږه سی ډي روم یا ډي وی ډي روم یا کمبو وغیرہ د دې نه ښکاري. کچره دا ښکاري ده رسمین چې زموږه کمبو انسټال ده یا سی ډي روم انسټال لیکن نه ښکاري ده ورته چل خیم چې څنګه دا ورکیږي واپس راځي. دا زموږ چې کوم ډرایو ده د یو اس بي ډرایو دا موږ سره هغه شو کوي. صحیح ده. ډبل کلیک کوي څه به قتل غواړي وغیرہ وغیرہ دا خو آسان دی کنه. اوکې دا خو ډیر آسان دی. ها بل موږ سره د گیمز باندې ته ضرورت نشته. ټیک شو. دا گیمونه میمونه دي د وینډو خپل گیمز دي چې څوک په کول غواړي دا مختلف قسم گیمز دي د باره کې ماته معلومات نشته. صحیح شو. ها راځو څه ته آل پروګرامز ته. آل پروګرام لکه آل پروګرام څه کار کوي. آل پروګرامز یا ساتي کله چې موږ یو پروګرام انسټال کو موږ چې کله یو پروګرام انسټال کو نو دا پروګرام چرته کیږي. ٹھیک شو. یو خبردار چې موږ لاړ شو مای کمپیوټر باندې ډبل کلیک سی ډرایو ته لاړ شو او دا تاسو سره دا د وینډوز فایل دی دا کار تاسو کنه ورا 6.39 کار کنه. ډبل کلیک کړه تاسو موږ د وینډوز فایل دی او د دې نه علاوه کچره موږ خپل پروګرامونه انسټال کړی وي هغه بدل تراځي دا ورته زموږ ټول پروګرامونه دي. نو بده کې چې تاسو کوم پروګرام پکار وي لکه مثلا زه وایم چې MS Office کې Office 12 تلاړ شي او بده کې چې کوم پروګرام پکار وي ورډ پکار دی ایکسل پکار دی هغه تاسو دې نه بیا کته شي. ٹھیک شو. خو کچره موږ راځو په اسانه طریقه دې نه ګوره سٹارټ آل پروګرام تلاړ شي دا ورته تاسو ټول پروګرامونه په دې کې سوي موجود وي. یاد وي کنه. دین علاوه په دې کې موږ سره ایکسی سیریز راځو. دی ایکسی سیریز ته په ایکسی سیریز کې موږ سره ایکسی سیریز اصل کې اوزار ته ویل شي. تاسو موبایل ایکسی سیریز د موبایل هغه پرزي مرزي. ٹھیک شو.
XC سیریز کې موږ سره هغه پروګرامونه دي کوم چې وینډو کې انسټال وي. یاد وي کنه په XC سیریز کې زموږ هغه پروګرامونه دي کوم چې په وینډو کې خپل راغلي وي. لکه مثلا یو کس ته د کمپیوټر د کیلکولیټر ضرورت شو، سمپل XC سیریز ته بلار شي او کیلکولیټر باندې کلیک کړئ نو تاسو کولای شئ زه چې 2 جمع 2 ډایرکټ موږ سره کوي سالور. یاد وي یا سمپل راشي دویمه طریقې دا ده چې لاړ شو سٹارټ تا او پرن کې اولی کوي CALC او سمپل اوکے کوي ډایرکټ وتا تاسو ته کیلکولیټر اوپن کی. لکه دا زموږ کیلکولیټر یو پروګرام دی کنه، ګور بیا وګورئ سٹارټ آل پروګرام XC سیریز دا زموږ هغه پروګرامونه دي کوم چې وینډو کې خپل دي. ها دا یاد ساتئ. کیلکولیټر په کار دی اوکے کما کیلکولیټر ورته اوپن کی کار پیو کا واپس بند کا. دین علاوه بیا را شو پروګرام تا XC سیریز تا بل سره کمانډ پرم دا اوس نه استعمالېږي. ها کمانډ پرم اصل کې دی تا DOS ویلې شي DOS DOS ډیسک اپریټینګ سیستم دا اوس نه استعمالېږي. ها لکه مثلا زه وایم چې را DIR ته تاسو لیکئ انټر کړئ زه دا فل سکرین ته دا به مخکې استعمالېده د وینډو 98 نه مخکې به دا وینډو استعمالېده دي ته ویل شي DOS کمانډ پرم یا DOS دا موږ داسې راوستې شو. ګوره سٹارټ دلته پرن کې ولیکئ CMD او انټر کړئ نو ډایرکټ پتا تاسو شي دا بلیک سکرین اوپن شي. کاری کنه دلته تاسو په کار یې डी ड्राइव را سره والا डी ولیکئ او شیفٹ के साथ सी نکالئ انټر کړئ دنه پس DIR وخی نو په डी ड्राइव کې تاسو سم موجود دي نو تاسو سره څه کوي هغه اوخی. ور حال دا دومره لګا نه دی. جی جی सिस्टम के बारे वायरस हुई कि निस्ता दौड़ान दे देता उसको वदरी पेरे में स्पूनतान तो उनको सही था खावस उस दी की दा दी के वाया करना दी तो गोरा सही था हाँ कनेक्ट टू नेटवर्क लगा था टूल निशु वायरस मुहिम दा गोरा दा मुसर दे नोटपैड زموږ کوم پروګرام دی کله چې دا MS Office پروګرام نو راغله کله چې MS Office پروګرام نو راغله نو موږ نوټپیډ او ورډپیډ دا دوه پروګرامونه په وینډو کې راتلو په دې باندې وکړ کېده. ها لکه مثلا ځلی کوم د کمپیوټر ډیفینیشن وغیرہ وغیرہ چې سلی کوي تاسو نو تاسو لیکلی شئ. صحیح ده کنه ګوره کمپیوټر از ان الکترونیک ډیوایس نو دا شان تاسو کولای شئ چې د دې پروګرام نه هم کار واخلئ. دې علاوه دا پروګرام موږ مختلف کارونو لپاره اوسم استعمالوخه یا ساده نوټس لیکلو لپاره یا بل داسې مختلف کارونو لپاره موږ کولای شو. ها دې ته نوټ پیډ وای. یو دا طریقه ده چې لاړ سٹارټ آل پروګرام ته عادت به لیکلې وي کم XC سیریز کې نوټ پیډ دې باندې کلیک کړئ نو دا پروګرام ورته اوپن شي یا سمپل راشو رن کې تاسو لیکئ نوټ پیډ ولیکئ اوکے کوي ډایرکټ ورته دا نوټ پیډ پروګرام شي اوپن شي. لکه زبل زر تیریږم کنه زه ته لکه دومره ضروری نه دي کنه لکه دې د وجې په زر تیریږم چې کوم چیز مهمه هغه بیا په ډیټیل سره کوم. بیا وګورئ XC سیریز کې بل څه پکار دی لکه پین پروګرام به مخکې استعمالېده اوس په کار نه کیږي. ټیک شو نو تاسو دې ځای نه دا راوستئ شئ. صحیح ده. دې علاوه دا رن کمانډ تاسو دې ځای نه راوستئ شئ. دا مختلف کارونه پکې دي. دا ګوره ورډپیډ پکې تاسو وګورئ ورډپیډ. دې علاوه राजू जो देम ची आल प्रोग्राम के MS ऑफिस पकार दे या कोरोड्रा पकार दा या दा कैम्टेशिया पकार दा या मोजिला पकार दा तो जी कम से प्रोग्राम ने तासो इंस्टॉल करी हुई टूल बता सो रसवी दलता अवेलेबल भी याद होई कना जी पर रिमोट शीशे वगैरह से कम करो हम लगे शीशे दा रिमोट डिस्कॉर्ड कनेक्शन دا कनेक्शन द पर इस्तेमालीगी यूज योर कंप्यूटर دا लکه موږ مختلف دغه سره کنیکټیویټي ساتو لکه ریموټ وسته اوس ریموټ په دې باندې کار کوي لیکن انفراريډ شته لکه دا ګوره موږ سره انفراريډ پکې شته دی یا مثلا وای فای پکې یا بلوټوث پکې ټیک شو هغه ته څنګه هغه سره کنیکټیویټي ساتي دا سیټینګ میټینګ وی کنه مختلف سیټینګ وی صحیح ده خاجي دا هو کلیر وی کنه دې ته اوپن ریسنټلی ویل شي په دې کې نور څه کار نشته راځو څه کنټرول پینل موږ موږ اصل کار زموږ د کنټرول پینل کې صحیح شو کنټرول پینل کې موږ سره مختلف قسم کمانډز دي چې مختلف کارونه کوي ٹھیک شو په دې کې تاسو تقریبا دا تاسو کته شي دي کې تقریبا موږ سره ټوټل 52 یا تقریبا دا شان څه کافي کمانډز دي مختلف کمانډونه مختلف کارونه کوي صحیح شو تاسو چې کوم لیول دی یا تاسو چې کوم استعمال د موږ ته صرف هغه کمانډ وایو ها یاد ساتئ لکه دې کې MCC د لپاره استعماليږي صدا سي کمانډونه چې هغه د نتورک د لپاره استعماليږي صدا سي کمانډونه چې هغه مختلف قسم ډیوایسز غواړي
لکه دا کمپیوټر خو صرف داسې نه دی چې بس ما او تاسو صرف په کور کې استعمالو دې سره ګوره مختلف قسم ډیوایسز کنیکټ کیږي نو دغه شان دې سره مختلف قسم ډیوایسز ضرورت وي نو ځینې کمانډونه د هغې دپاره په کار راځي صحیح ده ستاسو چې کوم ریکوایرمنټ وي موږ به هغه وایو دې نه علاوه چې کوم دی کوشش کوو یاره څه کافي حده پورې دغه پکې وکړو صحیح ده خرازو نن پکې وایو پرسنلایزیشن نن د صرف پرسنلایزیشن او ډیټ اینډ ټایم صرف دا دوه کمانډ کو ٹھیک شو پرسنلایزیشن د سره پر استعمالیږي پرسنلایزیشن اصل کې کله چې موږ وغواړو چې د خپل ډیسکټاپ چینج کوو لکه ډیسکټاپ ته رن چینج کوو دی باندې دا فولډر چینج کوو یا مختلف قسم سیزونه په چینج کوو د دې لپاره موږ یوز کوو سو پرسنلایزیشن دا کار دا اوسه کنه ګور دې پاسه موږ راشو چینج د پکچر color and sound for this computer یاد وي کنه لکه مثلا موږ بیک گراوند چینج کولای شو مختلف کارونه په دې باندې موږ کولای شو سمپل رازو په دې باندې کلیک کو نو موږ سره یو خپل وینډو راځي this is called personalization window دا موږ د دې نه راوستې شو او یو منټ دلته وګورئ دا موږ د دې نه راوستې شو رائټ کلیک کړئ او د طریقې له موږ دا وایو ها د دې نه ځکه سٹارټ واغستو چې کله زه رائټ کلیک کوم نو ما سره په ان کې دا کمانډ راځي کنه راځي ما څه کړی دی نه سٹارټ واغستو ښه ښکار دا څه کنه سمپل په دې باندې کلیک کړئ نو تاسو this is called personalization یاد وي کنه یو طریقه دا چې رائټ کلیک کړئ په ډیسکټاپ باندې پرسنلایز په دې باندې کلیک کړئ یا سمپل لاړ شئ سٹارټ تا کنټرول پینل کې بلیکلې ویسه پرسنلایز دا ورکاري تاسو دا ګوره ضروري نه چې تاسو بدل ته دا کله دلته کې دی شي دلته کې دی شي دلته کې دی شي اوکې کوم سمپل ها راوستو طریقه به یاد وي کنه اوس دا ګوره ښه کار پکو خاطر په دې کې موږ سره جی پرسنلایزیشن وینډو څه شو پرسنلایزیشن وینډو یا پرسنلایز هغه اپلټ خبرې کې موږ سره د مای تیم ته تاسو ګورئ لکه ما په خپل تیم خو په دې بیک گراوند باندې تاسو ګورئ زه غواړم چې دا بیک گراوند چینج کړم دې کې تغیرات راوړم په دې باندې خپل لګول غواړم اوس تاسو که غور وکړئ نو موږ سره دا دې تصویر ته تاسو ګورئ او دې تصویر ته یو شان دی کنه دی زه ته چیرې دا زما نه دی پکار زه زما ایرو تیم ته دا د وینډو خپل تیم د سمپل په دې باندې یو کلیک کړئ دا وګورئ تاسو اوس به تاسو سره سوي هغه چینج کنه شو بیا راشو ګورئ دلته زه ته چې نه دا مې نه خو په دې کې موږ سره ډیر زیات دي هغه مې پکار دي ښکار یې لګا تاسو کنه سمپل په دې باندې کلیک نو دا وګورئ اوس به تاسو سره شي بدل شي کنه شو دین علاوه بیا راشي زه ته چې په دې کې خدانه ډیر زیات دي ما سره هغه پکار دي یا مثلا دا مې پکار دي په دې باندې کلیک دا وګورئ اوس به تاسو سره شي بدلېږي کنه بدلېږي همدغه شان کچري تاسو ته ضرورت راشي دا فون تاسو لګي بهر نه دی ښه کچره تاسو ته څوک وي چې دا بیک گراوند مونږ ته چینج کا دا ښکاري کنه دا بیک گراوند یا دا ډیسکټاپ مونږ ته چینج کا نو تاسو په سمپل لاړ شئ پرسنلایز تا او په دې کې چې کوم تاسو خوښ وي هغه ګره لاندې راشي بیا دا وګورئ this is called windows architecture character landscape دا وګوره نور دی موږ سره ښکاري تاسو کنه ګور څومره ښکلی دی اوس د دې نه علاوه چل در دغه کارو تاسو دا ظاهري تور وګورئ ټیک چې خپل څنګه راوړو دي ته ور تاسو دا وګورئ نیچر دا پکې نور دي چې کوم تاسو په دې کې خوخي کې بس پاغه باندې کلیک کوئ یاد وي کنه اوس په دې ځکه کلیک کوم بدام سره را لای دا را لای ټیک شو یو کس وی چې نه په دې کې تاسو که غور وکړئ نو په دې کې خدانه ډیر زیات دي ګوره 1 2 3 څلور کاری کنه اوس غواړم چې دې کې دنه بل دې اگر اولم نو تاسو په دې کلیک کوئ او دا تاسو سره کاری کنه ډیسکټاپ بیک گراوند کاری تاسو لاندې سمپل مثلا ګوره دا مثال یک او په دې کې ډیسکټاپ بیک گراوند تلاړم اوس په دې کې ګوره دنه ودا سره نور راخکار شي ښکاری کنه اوس په دې کې چې ستا کم خو ودا ګوره تاسو دا ګوره اوس بیل شو ښا ښکاری هغه کې لکه په به یو راتلو او اوس شو بیل شو مثلا زما کم پکار دی زما دا پکار دی بس سمپل دا چیک کو ساته ګوره راخره سمپل یا مثلا دا د خوښ شو چې کوم ستا خوږي دا ګوره مثلا زما پکې دا خوښ شو یا دا براولځه او دغه پسو تاسو ما سیو چینجز کاری تاسو لاندې سمپل دی باندې کلیک دا وګورئ کوم چې ما الته وخت کړو او ما غراله کرانه دي یاد وي لکه یو ډایرکټ کلیک یا په هغه کې موږ سره چې دنه کم موجود دي نو موږ راوستې شو چې هغه پیراوړي لکه مثلا په دې کې موږ سره دی په دې کلیک کې او دنه پس بلاړ شي دلته چې ډیسکټاپ بیک گراوند تا او په دې کې چې دنه تاسو سره څومره موجود دي نو تاسو د دې نه راوستې شي کاری تاسو ورته مو سره بیل دی اول ته یو ښکاری مثلا زما دا خوښ دنه پس سیو چینجز نو دا وګورئ هغه بس شي تاسو ته راشي یاد به دې لپاره آسان دی ښه مشکل نه دی
دا کلیر شو د دې نه علاوه خپدي کې ورګ راځي نور کار کوو ګوره تاسو ګورئ دلته اوس دا اوس موږ سره فول راغلی دی کنه راغلی فول راغلی دی کنه زه راځم ګوره موږ په دې باندې کلیک کوو نو دلته دې سره یو بل وینډو راځي دا وینډو سره لکه رانه ٹھیک شو بل موږ سره د پکچر لوکیشن په دې باندې روشنه شو وینډوز ډیسکټاپ بیک ګراوند ٹھیک شو په کوم ځای باندې راوستل غواړي وغیرہ وغیرہ زه ورته وایم چې نه دا موږ سره چې کوم پکچر دی زه دیم چې دا مونږه خپل پکچر پکې راولو یا خو د پیری کنه دا زمونږه د ډیسکټاپ نه زه دیم چې نه مونږ پکچر لایبرری موږ سره چې کوم خپل پکچر دي ګوره دا ګوره دغه تاسو ګوره یار دا پکچر دي کنه دي دا ګوره پکچر دا ګوره دې پکچر ته کار داستا تو دې پکچر ته ګوره دې ته ګوره ښکاری کنه لکه زموږ چې وینډو کې کوم خپل پکچر دي مثلا دا پکچر مې پکا دی بس په دې کلیک دغه پاس سیو چینجز اوس بس شي ګوره دا وسره اله دا اوس موږ په خپل تابع باندې څه کولای شو لګولای شو بیا کلیک ګوره دې دا سمپل برا شو په دې باندې کلیک کو او د دې نه پاس راشو سمپل پکچر نو زه ته یم چې سو ټاپ ریټډ فوټو ټاپ ریټډ فوټو مطلب په دې کې داسې پکچر دي چې هغه سه های کوالټي ور دي سه لو کوالټي ور دي چې تاسو پکې کم خوښ وي کلر سالید په دې باندې وایي چې پکچر لایبرری باندې وای دا مو سره ټول راولي ها دین علاوه دلته مو سره یو بل بټن دی چې کال براوز براوز څه کار کوي براوز موږ هغه پکچر راوړي چې کوم زرا غواړم لکه مثلا ګوره دې څه ګوره براوز زه ته چې په ډیسکټاپ باندې موږ سره څه کوم پکچر پرتی دي کومې دي ګوره دا پکچرز دي اوکے کا ګوره پاره کې موږ سره دا پکچر دي کړه مثلا ګوره دې ماشوم دا پکچر مې پکار دي سمپل دی باندې کلیک او دې پاس سیو چینجز نو دا کولای شو چې موږ په خپل پکچر راوړو یا به اوس کنه ګوره په غوړو ته ګوره ها په دې باندې سمپل کلیک دې پاس بلار شو براوز تا او براوز کې ډیسکټاپ کې پرتی دي کنا زه دیم چې مای کمپیوټر کې دنه پکچر دي په ډی ډرایو کې په ډی ډرایو کې کوم ځای کې پرتی دي هغه پکچر ور دي نه راوالي لکه مثلا زه دیم چې لیپټاپ پارټس اوکے کا دا ګور لیپټاپ مثلا زه دیم چې دا د ریم نشان دی پراشي سیو چینجز تاسو ګورئ اوس بس شي د ریم نشان راشي آسان دی کنه مشکل نه دی تاسو نن په دې باندې کار وکړئ ان شاء الله هیڅ مشکل ورته نه وي ها دا یاد وي خبر مو سره د سالید کلر څه ته ویل شي لکه یو کس وی چې زه په دې باندې تصویر راوستل غواړم صرف رنگ پر راوستل غواړم سمپل په دې باندې کلیک دا وګوره تاسو چې په دې کې کوم رنگونه خوښيږي ښکاري تاسو کنه مثلا زما په کوم رنگ خوښ شو زما دا رنگ خوښ شو دنه پس سیو چینجز دا وګوره تاسو اما قران پر رااله کړنه که یو کس تاسو چې صرف رنگ پر راوړل پکچر دې پېنی تصویر دی نه وي نو موږ کولای شو چې د پرسنلایز نه او بیا لاړ شو ډیسکټاپ بیک ګراوند ته او بلې کې سالید کلر څخه چوز کو یاد وي کنه ان شاء الله لیپټاپ پارټس اوس چې کوم راوستیو دغه علاوه زه ته چې پکچر موږ چې خپل دي او دا غنوري پکچر دي یاد وي کنه دا ټول پکچر دي دا کار تاسو چې بلې کې تاسو کوم پکچر خوښ وي تاسو هغه پکچر په دې باندې څه کولای شئ راوستئ شي بس آسان دی کنه اوکے جی خبر راځو دلته ان شاء الله دا کلیئر وي ٹھیک شو سلیکټ آل کلیئر آل ټول ختم کا ورته سلیکټ آل ټول په یو ځل سلیکټ کې یا کلیئر آل ټول ته ختم کا یا به دلته خبر راځو دته وی شي پکچر پوزیشن څه کار کوي مثلا سره باندې نه یو پکچر ولګوي مثلا دا پکچر نه ولګوي ٹھیک شو سیو دا پکچر پر راغلی کنه اوس تاسو دې پکچر ته وګورئ دا په دې سکرین باندې فول راغلی دی کنه څه خاص ځای نیولې دی فول راغلی دی کنه یو کس وی چې دا موږ سره داسې نه دی پکار سمپل راشو دلته پکچر پوزیشن ته تاسو وګورئ کنه دلته موږ سره فیل دی فیل مطلب دا چې ټول ورکا زه ته چې نه موږ سره څوکا دا فټ راوړل فټ برابر راوړل یا سټریچ مطلب پهلاو کا یو تصویر وړو کې وی هغه په دې سنټر کې راغلی ته چې دا پهلاو کو ګره فټ تاسو ګورئ اوس او سیو چینجز اوس تاسو ګورئ لګي خو بهرحال د پکچر دا کوالټي ډیره زیاته هاي ده د پکچر کوالټي هاي ده د دې د وجه موږ ته په دې کې دومره خاص فرق معلوم نشي ګوره زه چې سنټر کې کوم بیا تاسو پته ولګي زه ته چې نه دا ما سره په سنټر کې پکار دی دنه پاس سیو چینجز تاسو راشي وګورئ دا اوس موږ راځو نه زه به لکه مثلا خپل پکچر پکې چې دا غي به صحیح پته لګي صحیح ده دا غي کوالټي دومره هاي نه وي خاله کنه ګوره تاسو دې ته ګوره براوز تلاړ شمه یو منټ بل څه وګورئ ها دې کې د ماشوم دا پکچر براواخلو دې کوالټي لګا کمزور ده ٹھیک شه اوس تاسو ګوره اوس دا پکچر په کوم ځای کې راغلی دی سنټر کې دی کنه دی ٹھیک شو همدغه شان زغواړم چې سنټر کې نه دی پکار بالکل ما سره
fill پکار دی full پکار دی یا fit پکار دی save کما نو دا ګورو موږ سره fit form کې شي fit مطلب دا چې کله دې سیټ تا او دې سیټ کوم معمولی زیات تخکاری کنه دا د بیک گراوند له رنگ دی سالید رنگ چې کوم دی ښکاری راستا یا مثلا زه ته چې نه بالکل دا دې پکې نه ښکاری نو سو ته ما fill کا full اوس ته وګوره ګوروس پکې رنگ مان نشته دی یا ګورئ بیا راځو ټایلز ټایلز څه ته وایي شي ټایل اصل کې دا واړه تاسو په دا فرش نه واچو مونږه یا مثلا تاسو ګورئ کنه دا ټایلونه سی وی یا ټایلز زه ته چې ما سره دا پکچر په وړو ایسو کې تقسیم کا سیو چینجز اوس تاسو ګورئ ورا دا پکچر موږ سره په وړو ایسو کې تقسیم شو کنه شو نو بعد اوقات اکثر سو کوئی چې فل پکار دی ټایلز شکل کې پکار دی چې کوم ډیزاین کې تاسو سره پکار وي نو تاسو کولای شئ چې دې نه بده کې تغیرات راولئ یا به ان شاء الله څه مشکل هم کې نشته change picture every time لکه تاسو ګورئ دلته چې موږ دا پکچر چې کوم دی دا همدا سی ولاړ وي دا به چینج کیږي نه چینج کیږي زه غواړم چې دا پکچر د موږ سره ټیم په ټیم باندې څه کیږي چینج کیږي نو هغه باندې موږ له پکار دي چې موږ سو کو سلیکټ آل ولګو سبا لګو سلیکټ آل او د دې نه پس ته چیرې دا دی فیل وی لکه فول دی وی سلیکټ آل او دې نه پس که زه سیو والما نو دا به څومره ټیم پس چینج کیږي 20 منټه پس به چینج کیږي زه ته چې نه لس سکند پس دا خپل چینج کوا سیو چینجز او دې نه پس تاسو راشي وګورئ اوس لس سکند پس به دا پکچر سکیږي چینج کیږي نه چینج کیږي لس سکند پس به اتوماتیکلی ستاسو بیک گراوند سکیږي چینج کیږي جی دا فیلو سټریچ پر منځ څه ده فیلو स्ट्रेच مکمل چې تاسو یو تصویر وړو کې وی ٹھیک شو هغه تاسو مکمل سټریچ معنا پهلانا خور کا او فول به تاسو صرف په سکرین باندې فول کوي ها سټریچ مثلا اخیری حد تر سي او لږه چې کوم فل تاسو صرف په سکرین باندې کوي خا یاد وي دا مثلا بای ډیفالت چې هر سی وی تاسو خو خلا ٹھیک شو ان شاء الله دیکھو بس نه وینو خا بیا راځو وینډوز کلر موږ دې جنم کولې شو مې اصل زه ته موږ یو خاص کلر پکار دی دا کلر سمپل دی باندې کلیک دا ورته تاسو کولې شي چې دې کلر چینج کړئ دا ولې راځو خا کرنٹ کلر چینج نه سوري دا زموږ دا کلر دا کار تاسو تاسو بار کلر زه ته نه داسې مې پکاره تاسو ګورئ تاسو بار ته معمولی تاسو تخکاری تاسو ته نو موږ کولې شي چې تاسو بار دا رنگ سکو بدل کو یاد وي کنه مثلا دا رنگ ما ورکو دا یا دا رنگ ورکو خاري تاسو ته دلته وی شي کلر انټنسټي مطلب دا دی چې دا رنگ د څومره وي تاسو ګورئ دلته ګورئ دې سره ترازمه نو کمیږي خو چې دې سره ترانو نو بالکل دا ټاسک بار تاسو سره فول ښکاري زه سیټ چینجز کما لکه بعض اوقات اکثر مو ته ضرورت راشي دا ټاسک بار نه ښکاري د تصویر د وجې لکه بالکل یو شانتي وي نو تاسو کولای شئ چې دې نه پکې بیا تغیرات راولئ ښکاري کنه سمبل بلار شي کوم رنګ تاسو خوښ وي ټاسک بار لا او بار وینډو لا تاسو دا رنګ بدلولای شئ یاد وو ان شاء الله دې علاوه شو مکسچر کلر کا تاسو بده کې څه بس ضرورت نشته یار بده شو آسان دی ها بل مو سره د ساوند کریکټر ساوند څه کار کوي لکه مثلا دا بیا روستم وېما دین علاوه تاسو ګورئ کله چې موږ وینډو رن کیږي نو خاص आवाज کوي تاسو ولې دلې نه وي نو موږ هغه आवाज چې کوم دی دا موږ ردی نه چینج کولای شو لکه تاسو ګورئ کریکټر د پاره یا مثلا بای ډیفالت د وینډو ډیفالت چې کوم دی هغه خپل ساوند وي اوس زما आवाज اف وي ګور دلته موږ سره مختلف आवाज دي ګوره ټیسټ یو ته سلیکټ کړئ کې زه ته چې تاسو نن ګورئ د وینډوز مختلف قسم ایکشن وي د یو نه زیات ایکشن وي زه ته چې کله بیټری الارم ورکړي یا زه پروګرام کلوز کوم نو هغه څنګه आवाज کوي داسې आवाज دی کوي لکه موږ چې اکثر ایرر راشي لیدلې دی کنه ٹھیک شو دا ګورئ دا مختلف आवाजونه دي زه ته چې کله لکه چې کله موږ دا مینیمایزیشن کوو نو داسې आवाज دی ګورئ تاسو ښکاري یا پاپ اپ مینو راوړو یا مینیمایزیشن اپلای کما جنا پاسې کلوز ګورئ زه مینیمایزیشن کوم ګورئ تاسو ګورئ ها دا په ټول وینډو باندې اپلای کیږي ها
اوملی دا आवाज اورید کنه چې کله زه وینډو مینیمایز کوم هغه ما سره څه کوي ورا اوملی دا همدا شان په دې کې ډیر زیات کار دی مطلب دا دی چې ډیر زیات موږ سره کمانډونه دي او ډیر قسم نو څه چیرې زه په دې باندې صرف درته کار کوم نو دا هم موږ نه کافي ټیم اخلي ها همدا شان تاسو په دې باندې چې لږ ډیر پوه شئ تاسو ته کور کې نه مونږ هم لکه حضرت حقیقت هم لکه مونږ هم نه دي کتلی ځکه چې ضرورت ته مونږ ته نه راغلی او نه څوک دومره دغه کوي چې بس بیله بیل اواز ورکوي او بیله بیل همدغه چې کوم بای ډیفالټ اوازونه دي د وینډوګانو وینډو چې لکه وینډو هم یا 15 ورځې یا 6 ورځې استعمالوو نو بس 6 ورځې ویلا بس مونږ دې اوازونه بدلو را بدلو دا مونږ اوازونه ته نه بدلو خو هر حال چې دومره درته یاد وي ښه ٹھیک شو دا مختلف قسم اوازونه دي تاسو به دې نه پدې کې به چینج راوستي شي ها क्लियर हो गया ना बल मुझे दे स्क्रीन सेवर से कार की सिंपल बजे माने क्लिक किया तो मुझे तासु करे वो मुझे नान दे नान लगा बाद औकात अक्सर चलूंगा मुझ चिकले दा खपल कंप्यूटर बांधे कार न को और बाहर लाल शू जो वापस राशि मुझे अक्सर ये होता सी विंडो लगा तावी गिली दे लग देता सी ठीक शो आगे तक शी स्क्रीन सेवर कार सी असल के स्क्रीन सेवर जमूंगा दी स्क्रीन ता रिलैक्सेशन वर कई सो ता वर कई रिलैक्सेशन से तो वेशी लगा दमा वर कई लगा दमा संग वर कई लगा मसन पयोसे बांधिन मार लगी अब आगे तदासी दगा वो लगो दा सो तो वेशी परता तो वो लगो लगा अनमर मौजूद भी खा पर्दी तो मेरी पासिस बानी अनमर न प्रियोज लगा सी लगी यख भी कने भी दगा शान याद साथे ही जमून पर स्क्रीन बानी लगा मु सर दो किस्म स्क्रीन ने दी यो तवेली शी एलसीडी او بل توی شي سی آر ټي دوه قسم سکرینونه یو توی سی آر ټي او یو توی ال سی ډي سی آر ټي زموږ هغه غاټ مانیټر نه دي لکه نه دا مانیټر نه هغه غاټ روسته چې د ستري ویلي دی نه کنه هغه توی شي سی آر ټي کیتود ری ټیوب هغه کې شیشه لګیدلې وي او په دې کې شیشه نه دي توی شي ال سی ډي لیکوئډ کرسټل ډسپلی دی ته ویل شي تاسو ګورګر د نږدې کس کار څه په نظر ګورا ګوردا زدي له زور ورکوم دا رسي وبې شانتي کوي کنه شانتي هغه تکاري څه هغه هونه کې کاری ٹھیک شو دته لیکوئډ اثر کې مایا ته ویل شي په دې کې اصلي کې دي په دې کې موږ سره په دې باندې اوس خبرې کوم بیا زیاتیږي اصل کې په دې سکرینونو کې موږ سره نری وایرز لګېدلې دي نری سره لګېدلې تارونه پکې لګېدلې او هغه تارونو په شا باندې یو پکې دنه یو پیکټ لګېدلې هغه پیکټ کې یو خاص قسم ماده وی وبې پکې یو میټیریل وبې کې او هغه پیکټ نه دا وایرونه تاوي چې کله موږ دې زور ورکو نو هغه وبې چې کوم دی هغه ته لکه مثلا موږ ټاپ شو هغه وبې راسي یا مثلا دا غړې نه دي دا ولا غړې چې کوم دی انسو والا هغه چې موږ کله زور ورکو دا شنی وبې شانتي کوي کله کوي ٹھیک شو اصل کې دا ته لیکوئډ ویل شي ټیک شو نو دې ته موږ ال سی ډي څخه دا لیکوئډ کرسټل ډسپلی دا دې کې نری وایرونه لګېدلې دي تارونه لګېدلې دي ټیک شو مرحله خبره مې سبا څه کوله خاص سکرین سیور پسې خبره کوله صحیح ده چې سکرین سیور چې کوم دی زموږ سکرین ته لږ ډېر ریلیکسیشن ورکوي نو زه کوم چېرې دا سکرین سیور د موږ سره تاسو په ایکس پی وینډو کې دا سیزونه ډېر زیات دي چا ایکس پی وینډو یوز کړی دا لاس اوچت کې یو کس صحیح ده دلته ګورئ موږ سره سکرین سیور نن دی زه کوم چېرې موږ سره 3D شیپ کې راځي تاسو ګورئ دې ډیزاین کې دا ګورئ تاسو لیدلې وی لیدلې نه کنه سرتا دې ته اصل کې ویل شي سکرین سیور ٹھیک شو نو مثلا کچره تاسو غواړئ چې موږ سره د سکرین سیور راشي نو سمپل په دې باندې کلیک او دې نه پاس راشي سکرین سیور نن لیکنه زه ته چې نه سما دا پکار دی دې کې تاسو ښکاری یا مثلا زه ته چې بلین پکار دی خالی نه ببل پکار دی ببل دا ګوره مایستری د کڅ سری ګره مایسټیفای دا ګوره بس تاسو کوم خو التر تخکاری په دې وړو کې سکرین کې کنه دا غره ریبن دا غره داسي وزما داسي ریبن شانتي مسر راشي کلیر وي نو سمپل براشي د دې نه به سلیکټ کوي او سبو ته وایو پریویو کار تاسو کنه اپلای سو یار دې نه موږ کته شو ٹھیک شو ارزي تور او په دې باندې څه کول شو اپلای کول شو یاد وي دې نه علاوه موږ سره 3D ټیکس ګورس ما دا اپلای کړه تاسو غره 3D ټیکس کار تاسو یو کس وی چې خپل ټیکس ورکوم نو سمپل برا شو سبو ته وایو سیټینګ کې ته مدد لیکلي زه تصویر کما مای ټیکس یا مای کمپیوټر ته وایو ٹھیک شو مای کمپیوټر به ولیکو اوکے کوي اوس تاسو ګوره اوس پتا سره راځي مای کمپیوټر
بیا به دې کې خبرې زیاتېږي نور رانه چې مثلا دې ته موږ رنګ ورکو فونټ او وغیرہ وغیرہ ټیک شو ډیزاین سو पिक्चर बस पिक्चर बस پس ته لپاره په دې باندې پوه شوې کنه لګ دی ٹھیک شو لکه مثلا یو کس وی چې ما ته سکرین سیور راواله ما تاسو کا په وینډو کې د نوټیفیکیشن کې سکرین سیور راواله نو تاسو بس وکړئ رائټ کلیک پرسنلایز ته بلار شي او سمبل بلار شي سکرین سیور ته او په دې کې وته چې کوم یو دلار راوړم دا وګورئ تاسو ٹھیک شو دا ببل شانتی دی غبارے شانتی ٹھیک شو کاری کرنے ببل شانتی ہاں کلیر بابی کنا لگا ویٹ ون مطلب دا دے چیر سمر ٹیم پاس راشی لکه مثلا یو منٹ پاس تی راشي زه په کمپیوټر یو منٹ کار نه کوم دا په خپل اتوماتیکلی راشي 10 منټه پاس تی راشي 6 منټه پاس تی راشي وغیرہ وغیرہ کلیر سیټینګ مونږه به دې نه کولای شو چې څنګه سیټینګ ستا خوږي اوس په دې کې بیا دا نور خبرې چې سالډ کلر ولورکه لکه ما خپل ټیکس لري دې ته ګورئ تاسو دې لیکلو ته ګورئ دا لیکل تابعیږي داسې تابعیږي کنه تابعیږي زه دم چې دا دې نه تابعیږي نو بیا وته سو وایو سیټینګ دا بلار شو دلته سری کړی دي روټیشن ټایپ روټیشن مطلب تاو کا سپینینګ سپینینګ مطلب د تابعیږي کنه زه دم چې سیسا تابعیږي د سری کېږي صرف د سری او سالډ کلر رنگ دې څنګه وي کسٹم کلر چوز کلر زه دم چې رنگ دې موږ سره وي ریډ اوکے چوز فونټ ډیزاین دې څنګه وي په دې کې ډیزاین خوښ کړه سه ودا ډیزاین مې خوښ کړ بولډ دی وی اوکے کما دینه پاسې اوکے کا اوس تاسو ګورئ ډیزاین ته وګورئ اگر تاوی کې مې داسې بلار شي بیا بارا شي داسې راسه یاد وي دس کارت سیسا کلیئر سو مشکل خو کې نشته کنه اوکے جی خداو زمونږ سره پرسنلایزیشن ٹھیک شو دین علاوه دا چینج ډیسکټاپ آیکن چې کوم دی دین علاوه چینج ماوس پوینټر دا شو دا به موږ وایو ها ٹھیک شو ها چینج ډیسکټاپ آیکن اوس پورا دی